من او تاسو کې عزتمندو یو مرض پیدا شوی دی او دا مرض عزتمندو دا راغلی دی د غیر مسلمو د طرف نه او هغه حد نه لګي دی زیاتیږي هغه دا دی عزتمندو چې نن سبا عام مسلمانان چې کوم قرآن او حدیث باندې او پوره دین باندې نه پوهیږي یعنی د هغې علم یې نه دی حاصل کړی هغوی کوشش کوي هغه حکم مني چې هغه د هغوی په دماغو کې راځي نو مني او که نه راځي وایي دا پکې یا یې نه مني یا پکې شک کوي او یا ورته هغې کې څه چل ښکاري نو عزتمندو دا یاد لرئ د الله دین مینې محبت سره تعلق لري او مینه محبت کې ډیر کارونه داسې هغه د انسان په دماغ کې نه راځي خو هغه انسان د محبوب د پاره کوي لکه یو ښځه تا ته وایي ته دا سپینه ټوپۍ مه په سر کوه خړه ټوپۍ په سر کا اوس ته ښځې ته وایي دې کې ستا څه حکمت دی او دا څه چل دې جوړ کړی دی او دې کې څه دي سړی بس ښه مزېدار سپینه ټوپۍ لرې که او خړه ټوپۍ په سر کا د ښځې مینه محبت د سره زیات شو قیسې ختمه داسې ده که نه یو ښځه خاوند ته وایي چې دا فلاني عطر چې لګې د دې په ځای د فلاني د لونګو عطر ولګوه د ښځو لونګ خوښي اوس ته ورته چې چون چې دا به دلیل سره ماته ثابت دی چې دا عطر د دې عطر نه ولې ښه دي او دا خبره تا ولې وکړله او په دې خبره کې ستا څه حکمت دی او هغه غریب حیرانه شي چې دا څه په قمقله وختی اوس ده ته په دې کې هم هغه ورکوه نو عزتمندو مینه محبت کې دلیلونه نه وي مینه محبت کې حکمتونه نه وي مینه محبت کې په یو بال باندې ځان قربانولی بچو دپاره موږ او تاسو عزتمندو دومره زندگی قربانو زموږ هغه بچي په کار هم په دنیا کې رانشي په کار خدا دی چې موږ هغوی له کار کړی وی هغه هم زموږ په کار راغلی وی خو بیا هم یو سړی نه وي چې زما خدمت ضایع شو وایي د بچو دپاره کول په کار هېڅ خبره نه ده نو دا عزتمندو یو رنځ راوتی دی او دا د کافرانو د طرف نه راغلی دی ځکه بعض کافران الله هم نه مني نو چې ته تپوس وکړي وایي د دې څه دلیل دی نو هغه دلیل هم د ځان نه جوړ کړی ستا دلیل نه مني وایي داسې هر هغه شی چې په سترګو ښکاري نو هغه به موجودي نو لهذا الله موږ ته نه ښکاري موجود نه دی نو دلیل هم خپل جوړ کړی دی عقل هم خپل استعمالی نو داسې خو نشي کېدی یو سړي سره عزتمندو اگر چې موږ یو سره په دې هم ثابتولی شو چې ډېر شیونه داسې دي چې موږ ته نه ښکاري خو هغه موجود دي خو بیا هم عزتمندو دا طریقه د هغوی ده دې وجې نه عزتمندو اکثر هلکان یا پروفیسران یا یو څو اسلامي کتابونه وګوري نو بعضې د قرآن آیاتونو کې او د بعضې احادیثو کې خو حکمتونه بیان شوي بعضو سره نه بیان شوي الله ولې داسې کوي پیغمبر بعضی طریقې ولې داسې دي تاسو ته موږ ویلو عزتمندو د حج اکثر احکامات د عقل نه خلاف دي جامې وباسه کاڼي وله او پرتوګ لرې کلنګ واچوه او تڼۍ به پکې نه لګې او خوشبو به پکې نه لګې صابون به د دې نه پس نه استعمالې خوشبو والا او د دې دوران کې به که تخر کې د اختلق غټ شي نه به یې کټ کې تر څو پورې چې اخري حد ته نه رسېدلي نو بیا خو پکار دا دی چې ته حکمتونو پسې ګرځې او رازونو پسې ګرځې نو چې د حج د سره پکې د اسلام نه وباسې چې مړه دې کې څه چلې خو چې هلته ځي خو دې جومات ته شیخان جومات ته راشه یا د مدینې جومات ته چې ځې اصل نو دلته په دې کوچي بازار کې مدینه جومات ته هغې ته لاړ شه که نه دا هم د الله کور دی چې خپل ذهن لړاوې او دقه شان خلکو ذهنونه لړاو کړي دي بعضې کسانو د زکات انکار کړی دی وی مړه زکات بل چا سره ښه کول دي چې څومره دې وسي بس بل سره ښه کوه وایي زه خو بل چا سره ښه کوم بعضې کسان یې وایي خپلو بچو سره زه ښه کوم که نه بس دا داسې دی لکه زما زکات ځان نه کوي بعضو حج پرې غوستی دی وایي حج مطلب دی د مسلمانانو یو میټینګ نو بس زموږ په جومات کې میټینګ کېږي که نه 5 وخته مونځ کې ګوره چې عقل لړاوې بعضو پکې عزتمندو دومره مخکې تلي دي چې بیا وایي خپلې خور سره هم نکاح جایز ده وی ولی وی ځکه د دې نه ته ډېر واقف یې هغه هم دا دم لور ده دا هم دا دم لور ده خپل دماغ چې لړاوې وی دا خو ته ښه پېژنې هغه بله نه پېژنې نو دې سره به د زندګي ښه تېره شي او هغې سره به دې ښه
ګوره دماغ یې لړاو کړي داسې خلک به دنیا ته راغلي بعض وایي سود نشته دی دا سود د نبي اسلام زمانه کې د دې وجې نه حکمت دی ګوري حالانکه عزتمندو احکامات حکمتونو پورې نه تړي علتونو پورې تړلي دا ځان له مسله د علمي مسله حکمت کله وي او کله نه وي خو علت موجودي دا علمي مسله د تاسو ته ساده الفاظو کې وایو نو عزتمندو بعضې کسانو د سود انکار کړی وایي دا سود ځکه ناروا او پخوا چې غریبي وه اوس غریبي نشته دی نو لحاظه که یو سړی د بل نه سود علي هغه هم پې ګټه کوي دا هم د ګټه کوي څه چالو شو ګوره داسې شراب چې کوم دی د دې وجې نه وایي ناجایز و چې هغې به نشه ورکوله نو پلانې شراب نشه چې نه ورکوي نو بس کلی شي ځان نه چې کوم دی کوي یا مثلا نوم وله بدل کړي وایي دا شراب نه دي دا ویسکي ده او دا برانډي ده او دا فلانې دی او دا ډیګرې دا خو هغې خو شراب و دا خو نه دی دا خو ویسکي ده نو نوم سره شی نه بدلیږي ته په ځان باندې ګلنار بیګم نوم کېده نو ته به ګلنار بیګم شي نه همغه شی که نه نوم سره خو نه بدلیږي او دغه رنګ ګلنار بیګم ځان باندې اناردین نوم کېدي نو بدلیږي خو نه که نه همغه شی به نو دا ځان له مسلې دي دې وجې نه د قربانۍ مسله کې د زکات مسله کې په ډېرو مسلو کې عموما الکان جی د دې څه حکمت دی او جی دا ولې داسې دی نو کیدای شي یو عالم ته هغه وخت کې د هغې حکمت یاد نه وي نو بس دا وایي ګوره چل کې ول دی او دا مولا کې هم چل دی نو دا خو خبره نه ده نو هر څیز کې به دې پسې نه ګرځي چون چې چونان چې اگر مگر ولې دا زمونږ الله سره مینه ده او الله وایي دا کار داسې کوه په دې کې د ټولو نه لوی حکمت دا دی چې زما الله خوشحالیږي بس د دې نه غټ حکمت پکې د سره موږ نه لټو چې موږ ته الله په یو عمل سره میلو شي اگر چې نوکان کټ کول دي او که نوکان نه کټ کول دي الله رب العزت وایي عام ورځو کې نوکان کټ کوه او د الله پیغمبر وایي په دې ذوالحجه کې نوکان مه کټ کوه نو زموږ دې سره کار نشته چې مخکې ولې ویلې چې کټ کوه او وروسته یې ولې ویلو چې مې کټ کوه زموږ دې سره کار دی چې د خدای حبیب خوشحالیږي او د حبیب د وجې نه الله خوشحالیږي زموږ دپاره دقه حکمت ډېر دی بس خو زه درته بل حکمت هم بیانوم الله قرآن پاک کې قبله بدله کړه بعض نور احکامات یې بدل کړه نو الله قرآن کې ښیي من يتبع الرسول ممن ينقلب على لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وې دا باس کارونه موږ د څه وجې نه کوو دا یې غټ حکمت دا دی دویم حکمت یو خو د الله د مینې د وجې نه کوو دویم حکمت دا دی الله وایي موږ پکې د کوونکي او نه کوونکي کسان معلومو چې کم کس فرمان بردار دی او کم کس نافرمانه دی دغه کسان پکې معلومو وي دغه غټ حکمت دی که نه چې یو یو کي موږ یو لکه دا سم سړی دی او دا کومې چې نه کوي مونږ یو دا پکې بې غیرته دی نو با غیرت او بې غیرته کسان پکې معلومو به دقې کار دی خبره ختمه تا ته ښځه وایي چې کوم دی نن پولاو راوړه ته دا پولاو دې ولې وویلو او پولاو دې ولې یاد کو او دا نورې وریجې دې ولې نه یادولې او دا سبزي چې زه راوړم نو دا زه چې کوم دی بې غیرته درته ښکارم او نو دا اوس د ځان له هسې بیسه ما مه شمېره درګډ او ځان له په زور جنګ غواړې ښځه به خدای دې غرقه که راوړې راوړه که نه راوړې مه راوړه خو بس په قلار کې نه زما ورته زړه وشو او که ته ما سره مینه کې نو تا به تپوس نه کولې ودرېږه که ښځې نه خلاص شي ښه دا ما نه دې دا تپوس ولې وکړو ما پولاو یاد کو بیا به څه کې ښځې ته به په قلار کې نه د چاړه په شان ژبه دې ده خو بس راوړم یې که نه دا زر دې ولې رانوړو او دا تا پکې شاته ولې وکتل او د دې پلاني دوکان نه دې پلاني دوکان نه دې ولې رانوړو او هغه اوس کې ممیز دی ورسره ولې رانوړو او دا نو به دا خو چې لګې نو بس بیا لګیا اوسه نو که نو دې وجې نه عزتمندو د الله حکم منل دي او منل دي او منل دي او بغیر د حکمت نه منل دي ځکه الله یؤمنون بالغیب وایي ما سه چې راشي سترګې پټې کا بس سترګې ولې پټې کا وایي ځکه ته دومره پوهېږې نه قمقل یې نو که زه دې پوهېوم هم نو په بعضو خبرو نه پوهېږې نو خو بس خبره ختمه الله ویلي دي تا دپاره دقه خبره ډېره ده